المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، الله رب العالمین په قرآن کریم کې موږ او تاسو ته فرمایي چې نیک اعمالو ته وړاندېوالی وکړي، او په دې نیک اعمالو کې ځینې اعمال داسې چې زموږ او ستاسو ورته سوچ نه وي، اگر چې هغه عمل به اسانه وي او پیدې به هم پکې ډېرې، اجر به هم ډېري، لکه د څاښ 2 رکعاته لمونځ کول شو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی په دې انسانانو کې په هر یو انسان کې جوړونه وي، 360 جوړونه په هر یو انسان کې، او چې سحر کېږي نو په دې هر یو جوړ باندې صدقه ده. نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سبحان الله ویل دا صدقه ده، او الحمدلله ویل دا هم صدقه ده، او لا اله الا الله ویل دا هم صدقه ده. په ښه کار باندې حکم کول، هغې ته دعوت کول، او د بد کار نه منع کول، دا هم صدقه ده. خو په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دینه کافي کېږي 2 رکعاته د څاښ، یعنی یو سړی د څاښ 2 رکعاته وکړي نو دی انسان ډېرې زیاتې صدقې وکړي. او محترم اوریدونکو، به د څاښ 2 رکعاته باندې دونه ټیم نه لګي، کم از کم چې سړی وله وخت ورکړي، ځکه چې نمر راوخیږي او د هغې نه وروسته ښه راوخیږي او د هغې نه وروسته پوره ټیم یې ډېر غټ ټیم د څو ګنټې دي، نو چې د 2 رکعاتو ته پکې وخت ورکړلی شي. حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي، وی اوصانی خلیلی صلی الله علیه وسلم ب3، وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په 3 شیزونو باندې وصیت کړی. یو یې راته دا وصیت کړی چې په میاشت کې 3 ورځې روژې نیسه، او دویم وصیت یې راته دا کړی ورکعتې ضحا 2 رکعاته د څاښ کول، چې په څاښ کې 2 رکعاته لمونځ کوه. دا وصیت هم ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. او دریم یې راته دا وصیت کړی چې د اوده کېدو نه مخکې ویتر کوه، ځکه دا طالب العلم و، نو د دې وجې نه د الله پیغمبر ورته دا ویلي چې کله اوده کېږي د هغې نه مخکې ته ویتر کوه. اما بیا که یو سړی په ځان باندې یقین ییني او دارنګې پاڅېدی شي، نو بیا غوره دا ده چې سړی د شپې په آخره حصه کې پاڅي او لمونځ هم ورسره وکړي او بیا ویتر هم وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم او په خپل هم د څاښ لمونځ کاوه. عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې نه روایت ته فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی ضحا 4 ویزید ما شاء الله. مسلم حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د څاښ 4 رکعاته به کول او د دې نه ثواب هم کول. لکه بل حدیث کې راځي ام هانی د هغې نه روایت ته، وایي زه د فتح مکې په کال باندې لاړم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل کول چې کله فارغ شو نو بیا یې 8 رکعاته لمونځ وکړو، او دا وخت د څاښ وخت و. نو ګورئ محترمو اوریدونکو، د څاښ لمونځ وخت وله ورکول پکار دي. که د چا ډېر وس نه کېږي نو کم از کم 2 رکعاته دې وکړي، دونه اجر ورته الله رب العالمین ورکوي. څونه اجر لکه مخکې حدیث کې تیر شو چې دا انسان چې کله دا 2 رکعاته وکړي نو دوی ډېرې زیاتې صدقې وکړي. او د الله پیغمبر ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته دا وصیت هم کړی چې د څاښ 2 رکعاته کوه، او دارنګې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل هم دا کول.
نو کم از کم چې 2 رکعاته وکړلی شي او که د چا ډېر وس کېږي 4 دې وکړي 4 نه دې سیوا وکړي. الله رب العالمین دې به عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.